تاسو وختي وي چې دوی مړې هم په ډول سورنا کې خخي یعنی دا خوشحال بخت خاندان دی بالکل دی 3 ورځې کې دی اوس اول به یو هفته پروت و 3 ورځې داسې په ډاګه پروت دي 3 ورځې په ډاګه هلته کې خپل ځای کې پروت دي چې کوم خپل د کور زنانه یې که نه ادې کټله ناستې وي تور سره او دا نور چې کوم د کلي د هغه کلی دا کلی د 2-3 کلي دي که نه دا ټولې زنانه راځي وته د ډېرې اتفاق دی هغه یې ډول وهي او د هغې چې کومه کارنامه ده بیانوي خدای چې په دنیا څه کړي د په دنیا څه کړي هغه بیانوي دا یو بل مذهب دی بل حساب دی د دې دغه حساب دی بدلته کې ناسي اوس په 3 ورځ ښخي دلته کې خلکو هغه برال د تابوتونو بیا سامان وخکو تابوتونو دي کې بس سامان کې به دا سامان لکه زه اوسم دا ولاړې ما سره ګړۍ ده زما سونی مندرۍ دي ما سره تماچه ده ټوپک دی چې څه شی دي زما په کور کې زما ځاني به ما سره وړه دي کې به کې خول یعنی دغه خلکو به ټوپک تمانچه چې د سړي څه سرمایه وه ابې خخوله هغه بیا د خلکو به د تابوت ما کولو کو سر به کولو پرې خو به ته یوړل اوس داسې کار کوي چې اوس روړي خخی یې کټونه پرته ګوره کټ ته وکړو مخامخ کټ پروت دی کټ خپل کټ یې بس آی کې روړي خخی کی خو اوس وسره غشې نګدي اوس وسره یو تبرګ دی خطبر څوک سیګریټ اسکی هغه سره سیګریټ دی که څوک نسواره چې هغه سره نسوارک دی او وسره د توتان د اوچا میوه کې دي ترکاری وسره کې دي روټۍ وسره دي دا وسره دي او قبر ولا جوړي کنه قبر وته جوړي یاو قبر سره جوړي بس یو لیش خوره په واچي خودار سره خخ دار سره د خخ د دې مقصد سي اراده سي د دې د مقصد دی چې د دنیا نه رخصت شو او خو په خوشحالي رخصت ډزي وته کی ډولکی وته غي الته کې زیر هغه نه راوړي دلته نو دلته چې د خخې دی دلته روړي نو موته د روټۍ د خوراک وسه لګ دی وې دا بل دنیا ل روان دی د دنیا نه رالو لاړو بس د بلې روانه دا الته کې ځنګل کې به زی بنوي معلوم هوټل به وته نه معلوم نو دغه چې روټۍ به دغه په دې ټیم پاس کوي چې تر کومه پورې د لزه نه ملو لار ګذر ورته لار ګذر نه ملو شوی یعنی تلکاری ترکاری شو دا وچه میوه دا ورسره خخي او که زه سیګریټ کوم ما سه سیګریټ پکدي که نسواره چو ما سه بنسواره دي یعنی چې سړی په دنیا څه کول هغه عمل ورسره دي ما عمل ورسره دي مداریان راځي دلته زه ولاړم د لاور جنکۍ ولاړې دي ځکه د اډو کې د ولا بل مرګره ما سه نه راغلی ما ته وی اډو کې مالدار د ډېر ظالم علاج د مؤسسه مالدت ختم درکې اډو کې بردار یو شی ختمې ده او ما چې لس ورځې استعمال کې دا ختم دي په هغه سره مې ګپ لګول هغه چې اډو کې چې ملکې نه خدای کورونه کړو چت نه کې ګپ مې سولو الته د پنجاب جنکۍ ولاړې وي وته ارالې دلته کې زه وته ودرېدم زه پوه شوم په چې په پوه شوم چې قتل مې یو بل ته چې قتل مې یو ترخ کې والو اډو کې چې اډو کې ترخ کې والو زه په خندا شوم نو چې پوه شو را به ما ته ول مال دا کې د مال هغه سره مال ګپ لګولو مال پوه نو ټول اډو کې خلکو دلته داسې موړي نشته مخبره د اډو کې تا په خلکو ټکولې خوړلې دي دا غلط نه ولر و دې سره دا په دې باندې دا مې نشوي دا خدای لانجه جوړه شوی خلک خبر شوی دي ما وتر مزه سره ولاړې مل بس به مچ سره راځي ګاډي کې کینه و بوزای هغه بیا وته ایثارم شو خو هغه یریدو غلک یریدو جنې ډاډا هغه بیا جنې 33 جګړه موکړه وستا ما کې سکار دي خرچ نه دوز د فیسټیوال شروع دی کنه په دې کې چې خوخه شي سره کنه بس به مچ سره لاړ شي چې لمجوش میله چې لمجوشي په دې کې کدی وس خوخه چې کوم خوښ شو چې کوم خوښ شو جنې کوم خوښ شو بس خوخه شو بس لاړ شي سره څنګه د مخبره کې چې سوال کوم په الله مهربان نشي مهربان کیږي خو ته لګي ورځ تیرې کا تاسو خو نه کیږي چې ته ګرځي راګرځي دلته لکه څومره ورځ چې مونږی سار شو کار به وشي نو دلته کې داسې کار په ورځ کې کیږي په 15 ورځې کې کیږي کنه د استخپل ته د سو کالو نظر زه 12 کالو لس 12 په 12 کالو کې ونه شو مونږ هفته زه کوم نه د نوخار په علاقه کې د نوخاري روډ نه 2 کیلومتره فاصله کې احمد کالونی پلاټینګ شوی دی چې نن ابتدا وه او ډېره غټه خوشخبري ده د غریبانانو دپاره شاید به موږ خپله ډېره غریبي تېره کړې ده په خپله او موږ هم د پردو کوټو او اوس مو شکر الحمدلله ګزاره کېږي نو موږ ځکه د غریب دپاره دا پروجیکټ روړی دی چې موږ مزدوري په خپله هم نه کړو او د بل لپاره پیدا حاصل کړو دا 1000 روپۍ ستاسو ریټ 1000 روپۍ مرله یوې میاشتې دپاره بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجید چترال کلاش بمبوریت کې دلته چې د کوم کلاشانو رسم و رواج دو دا دغه قبرستان دی یعنی دا خلکو په خوا یعنی د خلکو په خوا مړی نه خول دلته به په تابوت کې خودل اوس موږ اوریدل دي چې دوی مړی مخخی څنګه ورو شکر خی الحمدلله کم زین راغلی ډیر نه لور ډیر خادیر نه راغلی څنګه تم د رسم او رواج لراله بالکل بالکل د ثقافت ګورو کم کلچر چې کم د کم ټریډیشنل چې کم په قرآني دغه په خوانه دی هغه جاری ژوندې ساتلې ده موږ چې هغه وګورو وینو کتل راغلی
د مقبرې ته مخکې راغلی نه فرست ټایم د ټول چترال فرست ټایم زما راغتل دي فرست ټایم راغلی دی یوازې راغلی نه بالکل موږ ګروپ راغلی دا زموږ ټور ګایډ دی خبرې کوم ټور ګایډ دی تاسو ګورم ځکه ته هم چې ډایرکټ مې پیس نه پېژانده چې شاهد دی مننه څه دې ولیدل پکې که نه بس ته به وګورو دغه قبرستان کې دغه صحیح خو دغه مړي وو نه شتې پکې که نه بس صرف نشته هډوکي ما خو ونه لیده بس دغه کوم اثرات چې دي بس هغه دي نور نشته نور تاسو خو مننه پاتې کېږو څه نشته مننه واده دې کړی که نه څنګه پیریان نه ورپسې السلام علیکم السلام علیکم څنګه بھائی ٹھیک ٹھاک خیر دی شکر دی الله خیر دی ټیک ټاک تاسو کوم ځای نه راغلی زه پېښور نوخار اکبرپورې نه راغلی یم نامه مو څه ده ثابت شاه مخکې راغلی ګړومبې ځای زه تقریبا داسې 1200 کالونه راځم 12 کالونه د قبرستان باره کې معلومات شته درته دا قبرستان بالا کې دا چې راکمې تختې تاسو ورسې وینئ که نه نو دا ډېرې زړې دي پخوانی دي تقریبا 200 کاله مخکې 300 کاله مخکې که نه دې کې به دوی دلته کې مړي کېښول 200-300 کاله مخکې دا مخکې نه هغې نه به هم زیات دي دا ملاکه مو ویلو چې کم تابوتونه پراته دي که نه دا 200-300 کالونه مخکې دلته به دوی اول کېښول دې کې ماشومان به وو که لوی و دوی به یې کېښول اوس یې داسې کار شروع کړی چې دلته کې خلکو هغوی به رالل د تابوتونو نه به یې سامان وښکو تابوتونه دې کې به څه سامان و دې کې به دا سامان لکه زه اوس یم دا ولاړ یم ما سره ګړۍ ده زما سونی مندرۍ دي ما سره تماچه ده ټوپک دی چې څه شی دي زما په کور کې زما ځاني هغه به یې ما سره راوړه دې کې به یې کېښول ابه خولو ابه خو که پیسې به که 50,000 به که لاک به که 2 لاک به چې څه به ابه دی وسره کې خو ابه کور کې نه پرې خول سره د کټ د بسترې سره خدا به ته وړل ما یې کړه مړو سپیر پارټ وړو نه د مړو سپیر پارټ دین او بیا رااله دلته کې خلکو دا شیخان یادې دی کنه او نور خدای ته علم نه چې چا به وړ دا به دینو به د سر کولو ارسه به وړ دا به پرې خو یعنی دغه خلکو با ټوپک تمانچا چې سړی څه سرمایه وا ابه خوله هغه بیا د خلکو به د تابوت ما کولو کو سر به کولو پرې خو به ته وړل اوس داسې کار کوي چې اوس روړي خخایي کټونه پراته ګوره کټ ته وکړو مخامخ کټ پروت دی کټ خپل کټ یې بس آی کې روړي خخي کی اوس وسره غشې نګدي اوس وسره یو تبرګ دی خطبر څوک سیګریټ اسکی هغه سره سیګریټ دی که څوک نسواره چې هغه سره نسوارګ دی او وسره د توتان د اوچا میوه کی دی ترکاری وسره کی دی روټي وسره دی دا وسره دی او قبر ولا جوړی کنه قبر وته جوړی یاو قبر سره جوړی بس یو لیش خوره پی واچي خودار سره خخ دار سره د خخ د دوی مقصد سي اراده سي د دوی د مقصد دی چې د دنیا نه رخصت شو او خو په خوشحالي رخصت ډزي وته کی ډولکی وته غي الته کې زیر هغه نه راوړي دلته نو دلته چې د خخې دی دلته راوړي نو موته د روټي د خوراک وسه لګ دی وې دا بل دنیا ل روان دی د دنیا نه رالو لاړو بس د بل ل روان دا الته کې ځنګل کې به زی بنوي معلوم هوټل به وته نه معلوم نو دغه چې روټي به دیغه په دې ټیم پاس کوي چې تر کومه پورې دل زین یې ملو لار ګذر ورته لار ګذر نه ملو شوی یعنی تلکاری ترکاری شو دا وچه میوه دا ورسره خخي او که زه سیګریټس کوم ما سره سیګریټ پکدي که نسواره چو ما سره بنسواري دي یعنی چې سړی په دنیا څخه کول عمل ورسره دي ما عمل ورسره دي د دې داري واج دي او دا 200 کال زوړ تاریخ دی دا 200 کال زوړ تاریخ نه دا تقریبا د دې تاریخ 5,500 سال وشول نه دا د مقبره یادوم د مقبره تاریخ د ماغه وخت نه را شروع دی خو مخکې دلته بر شیخانو کله دلته اوسېدل دی خدوی مخکې الته بیا چې افغانستان روس جنگ رالو کنه الته خلک را کوشول افغانستان د دې خورالل ازوینه غیله پرې خول هغه غي ته پرې پناه ورکړه پناه ورکړه غیله پرې خول بس نو د دلته ډیر دي به د درې کلی یو رومبور دی د خو غر نه دی خو بریر دی به د درې کلی اوس پکې کم پاتې شوی دا مونږ چې ولاړو کم ځای دی دا د تر کالم یو کلاش مو کلاش بمبوریت هم دا ځای بمبوریت دا د دوی په خوانه قبرستان دا د دوی په خوانه قبرستان دی بس اوس وته د دې خوځنه دا خوانه هغه نیم ګریل تاو کو کنه هغه مو خشتو الته مون کته شو مړی اوس کم قبرونه دي غازی ول نشي کته اول دا وګورو تاسو وخت وی چې دوی مړی هم په ډول سورنا کې خخ یعنی دا خوشحال بخت خاندان دی بالکل دی 3 ورځې کې دی اوس اول به یو هفته پروتو 3 ورځې داسې پډاګه پروتي 3 ورځې پډاګه الته کې خپل ځای کې پروتي چې کوم خپل د کور زنانه کنه ا دې کټل ناشتي تور سره
او دا نور چې کوم د کلي د هغه کلی دا کلی د دوه درې کلي دي که نه دا ټولې زنانه راځي وته د ډېرې اتفاق دی هغه یې ډول وهي او د هغې چې کومه کارنامه ده هغه بیانوي خاطر چې په دنیا څه کړي د په دنیا څه څه کړي هغه بیانوي دا یو بل مذهب دی بل حساب دی د دوی دغه حساب دی به دلته کېناستي اوس یې په درېیمه ورځ ښه ښایي په درېیمه ورځ چې اول به خراب شو ورسره هغه به ورسره خرابېدو اوس یې 3 ورځو له وروړو او دا ډول سورنام ورته 3 ورځې غږیږي ورته شپې ورځې ورته غږیږي هغې نه پس بیا چې روباسي که نه په ګیټ کې به ورته 2-3 ډزې وکړي چې 2-3 ډزې وکړي بازار اوچت کې بیا را رسېدي ځي اوس به دې کې څه هډوکي دې کې دا هډوکي دي راشه دا هډوکي دي ولې کتل دې نه ډېر هډوکي خلکو یوړل هغه ټوکو ټکارو خبره زه لکه تاسو ټوکې کوم دلته نور ملګري ولاړي که نه نو هغه ورته یاره دا ډوکي دې مرض دپاره دې مرض دپاره هلته نور کسان ولاړ دي خبرې اوري نو هغه یې ترخ کې ووایي وایي دا به معده کې او دې نه به پکۍ جوړه کړي او دا ډېر اوچت علاج دی ټوکې کوي یو بل سره هغه ځوان به چې اوچت کړي دلته مداریان راځي دلته زه ولاړم او د لاهور جینکۍ ولاړې دیزي کې دا ډوکي ته ولاړ هغه بل ملګری ما سره نوی راغلی و ما ورته وایي دا ډوکي مالدار دا ډېر ظالم علاج دی ما څه شی مالدار ته ختم درکوي یا ډوکي بردار یو شی ختموي درته او ما چې 10 ورځې استعمال کړي دا ختم دي بس هغه سره مې ګپ ولګول هغه چې ډوکي چې ملکې نه خدای دې کور ونه کړ اوچت نه کړي ګپ مې سولګ هلته د پنجاب جینکۍ ولاړې وې وته راغلې دلته کې زه ورته ودرېدم زه پوه شوم پې چې پې پوه شوم چې کتل مې یو بل ته چې کتل مې یو ترخ کې ووالو هډوکې چې هډوکې ترخ کې ووالو زه په خندا شوم نو چې پوه شو راباندې ما ورته وویل مال دا کېده مال هغه سره مال ګپ ولګولو مال پوه شو نو ټول هډوکي خلکو دلته نو داسې وړي دي نشته مخبرې د هډوکي تا په خلکو ټکولې خوړلې دي نو دې کې دا حساب هم د دې کې هر یو شی پروت و مخکې کپړۍ یې وي لاسونو دا ګوتې موتې دا هر یو شی و که نه نو دا ټول د خلکو بس اخوتي تربیتر کړی وته ختم یې کړل وته اوس دا نختر وګوره دا نختر ته وګوره د خدای خبر دا د 1000 کالو دی د 500 کالو دی دا د وړو ماشومانو قبرونه دي تابوت دي د ماشومانو لپاره د لرګي نه جوړېږي د لرګي نه جوړ لرګي خو دلته ډېر دی که نه لرګي کمی خو نشته دی بس د غشي مړی وشي نو حکومت هم پرې نه بندوي چې څنګه نختر وهي دیار وهي او ته وهي نو دا د ماشومانو لپاره جوړ کړي دا د ماشومانو دي او دا کټ پکې څه کوي مخبره کې دا کټ دا چې دا اوس مړ شي که نه اول خو د تابوتونو کې کېښول که نه دا چې اوس مړ شي نو دا کټ د خپل کټ دی کې دی سمبلي چې کوم کټ کې سمولي ژوند کوي هغه کټ کې راوچت کې هغه کټ راوړي چې قبر کې دلته خښ کړي که نه نو دغه کټ پرې راپاسه کېدي او بسترې چې کومې دي که نه لاندې ورته واچوي ځمکه کې قبر کې ورته واچوي په بسترو یې خښوي په بسترو یې خښوي کټ پرې راپاسه کېږي دا پټ بس چې راپاسه پرې خاوره واچوي که نه بس بیا پرې کټ دا ته څوک وړي نه دا کټونه مړه په کټ څوک څه کوي دلته نختر ډېرې کټونه ډېر دي دلته کې دوی کټونه ډېر استعمالوي هم نه دا کټکي ناستې لپاره کټکي استعمالوي یا همداسې بس کارپېټ مارپېټ وي په هغې باندې بس وده کېږي راوده کېږي که نه دې کې افسران شته په دې کلاشانو کې افسران شته دی بالکل شته دی پکې دې کې د افسرانو ځان له قبرستان دی که نه یو حساب دی لکه څنګه زموږ د خلکو دی که نه دغه شانتې یو حساب به دا قبرستان دی که غریب وي او که مالدار وي به دلته یې وړي دې ځای کې ښه یو شانتي بس هغه غریب کې دا کاري چې مړ شي که نه دا غریب دومره خرچه نه کېږي بیا پې او د مالدار تقریبا د 15 لک نه 19 د په مړي باندې 40 لک روپو پورې خرچه په د مالدار د غریب هم اتفاق لري به د ګډانو د چيلي او د واګانې راولي د لالۍ چې کومه پوری دی پروت وي او دوی کوم دا رواج دی چې اوس مثال یو ورور مړ شو نو دا خزه بیا بل ور سواده کوي کنه نو بس کار هغه جنې خوخي وسره خو وسره واده وکي که خوخي نه کنه او ته مسلمان ته خوښ شي به تا ته وي مسلم وجاته بس مسلمان نشي بس بوزای خبوزه او د په واده خرچه نه کیږي په واده خرچه نه دا اوس د فیسټیوال شروع دی کنه په دې کې چې خوخه شي سره کنه بس وام مچ سره لاړ شي چې بیا لاړ شي بیا د جنۍ د کور نه ورپسې رورې یا پلار یا تره دا ورپسې لاړ شي تپوس لا ورته وایي چې ته څنګه چې په زور راوستې که په خوښه راغلی او ورته چې نه زه په خوښه راغلی یم بس بیا نورې سم نشته ختمه بیا یو بل له دعوت ورکړي بیا د جنۍ د طرف نه هلک د کور نه دلته جنۍ کره راشي نو دوی ځوان بچه چاله 1000 روپۍ کس یا 2 زره یا 3 زره او هلک له تماچه نه ګراړۍ والا هغه تماچه ورکړي او بیا دی خو نه چې زی په دی وته سلوخي موخي لرګي کړي هغه یو ځان سره خلک دی کې دښمنی څنګه چې پښتنو کې دا شي نه لکه دا اوس کوم پېسټول له چې لمجوش میله چې لمجوشي پدې کې کدی وس خوخه چې کوم خوښ شو جنې کوم خوښ شو بس خوخه شو بس لاړ شي سره څنګه د مخبره کې چې سوال کوم په الله مهربان نشي مهربان کیږي خو ته لګي ورځ تیرې کا تاسو خو نه کی چې ته ګرځي راګرځي دلته یو ورځ تیرې کا زه په خپل پړومبۍ تاریخ کې چرالم ماته څنګه چل دی کنه چې نه کې ټول سره ناستې ماته یو واده ماده
سوچ مې کولو ما ولا دی ته خړه کړې ده ما ورته زما خود ودی مړه هغې د خاندان نه ځان مړ کړو که نه ما ته ته څنګه پښتون یې که نه دی د پښتون نه لږ د غم کوي که نه د پښتانۍ په عذابوي نو ما ته ته څنګه پښتون دلته خو چې څوک راشي وایي موږ واده نه کړی ورته وایي چې زما دوه دي ملا او زما دوه دي د دروغ نه وایم درته بس بیا اخره کې دغه شوې که نه چې هغوی د دوی خو دوه ودونه دي نو بس د دې باندې رانه رسته شو لکه څومره ورځې چې موږ ایثار شو کار به وشي نو دلته کې داسې کار په ورځ کې هم کېږي په 15 ورځې کې هم کېږي که نه دا ستا خپل ته د څو کالو نه ځې راځې زه 12 کالو ستا په 12 کالو کې ونه شو په موږ هفتې زه کوم نه زه کوم ما زما دوه شته دی او د درې ماسې غم دی که نه او د دوم غم دی که نه زه چې سړی هم داسې خوشی ګرځي بغیر واده نه قسم دی ښه زندګي تېرېږي واده پسې غم دی کیمرامین ډېر غټ ارمان دی دا تندی د ده پرې تندو پسې نه نوسولې وه ټاور د باچا دا بختور دی څنګه بیا څه وایي ته دویمه کوي که نه دویمه کوي راوستی خدای شته چې دویمه وکړي چې د خپلې خولې له دې ډېرې څپېړې ورکړي واوره نصیحت وکړه ورته نصیحت دویمه دا ده دویمه والا ټولو ته نصیحت دویمه والا لس دا نصیحت کوم که چې یوازې زه د نصیحت نه منم دوی ته یې کوه ها یو بلې مخې نه یې لیدلی واورئ ښه ما نه دي مې لو کړي لا دواړه کور او دومره اندازه کې کور مې دی که نه لکه تقریبا دې ځینې د مخامخ دا د قبرستان دا ګیټ نه دی دغه شان کور مې دي فاصله کې دي خو یو بل شکل مې سره نه یې ملو کړی که دا یو بل سره ملو کې نو بس دوه مچۍ بیا به جومات کې شپږي لکه ستا چې 12 کاله چترال کې وشو ما 12 کاله وشو د ځم راځم که نه خو ما دا شکر الحمدلله زه دلته چترال راځم ما سره کشته بیبي هم راغلې وه هغې له خلکو شیطانت کوو چې هلته د درېیم واده کړی بیا مې راوسته نو راکلي وله زنانه ټول ما پېژني نو بیا هغې ټاټول ښکته هوټل رالې سار چې موږ راپاسېدو چې ومې کتل لس 15 زنانه وې او جینکۍ هم وې بس چې زه یې څنګه ولیدم دا یې ولیده بس موږ له بر وختې بره بس موږ هلته نه ځان سره دار سره وړو که نه نو هم وړو ورته هم ورته کېښول ما ورته ما دا راغلې ده او چې کم کور کې ما دلته واده کړی دی که نه نو هغه کور دې ته وښیي نو هغه ښځې ورپورې ټولو وخندل وایي دا تاسو کوم سوچ کړی وایي دا زموږ ورور دی او دا زموږ مشر دی که نه دلته دا دی او هغه دی که نه هغې نه پس که لاره شوه لکه ځان دې صفا کړو کاغذونه مې صفا کړ ځان لکه نه دلته کې دا حساب خو نشته وروره چې هلته نه پېښور نه راځي هلکه چترال راځي نو ښځه رضوا مچۍ ویر کوي بیا وایي دا چترال کې مفت میلاویږي اوس خو هغه وخت نه چې مفت میلاوېدی که قدم په لاره وي ها نه اوس وروره مفت نه میلاویږي اوس که کې واده یو خبره ته کومه قربان دې شم دا سنت دې پرېښي دلته بیا سنت نه چلیږي دا ملکڼو نو د یخنۍ پروګرام و د جمعې هغه ناوخته پورې نو ما درته بره کېدم زه داسې اوس ولاړ یم ما سم غمو واله وه نو یو دوه جینکۍ سره ګپ لګی داسې ولاړ یم چې ډاک شو ما سره ډغره وواله پر یوه سره روانې وې ویې خندله ما سره یو خپلوان دی سانډوز وی مې دی ما لکه څنګه چل دی وایي دغه هلک نه یې ولاړ وایي دې سره دا په دې باندې دا مینه شوې ده خو دلته لانجه جوړه شوې خلک خبر شوي دي ما ورته ما زه سره ولاړ یم بس با مچۍ سره راځي ګاډي کې کېنوه بوځی هغه بیا ورته ایثار هم شو خو هغه یېرېدو هغه هلک یېرېدو جینۍ ډاډه وه جینۍ ډاډه وه هغه بیا جینۍ 18 جګړه مو کړه وایي ستا ما کې څه کار دی وایي داسې کار چې دا پښتون دی او دا داسې مسلمان دی که نه هغه ورته ستا زما کار کې کار نشته مسلمانانو ته خوشحالېږي خوښوي یاره یو خبره ته کومه چې زموږ مسلمانانو ته خوشحالېږي خو په دې کې زیات طور پنجابیانو ته خوشحالېږي پنجابیان دا څه وجه ده پنجابیانو له په دې خوشحالېږي چې پنجابیان آزاد دي او موږ پښتانه خو ډېر پابند یو سخت یو که نه سخت یو که نه نو هغوی سره ډېر خوشحالېږي دلته ډېرې جینکۍ وي ارمي کې وي او زه به راتلم ورسره کې نه یو ورځ رالم پلار نه مې تپوس ما پلانکۍ څه شوه وایي اخو تلې ده ما چېرته تلې ده وایي ملتان له تلې ده او کرشټر سره تلې ده یا عیسایي دی هغه سره تلې ده ما ورته یاره دا خو ډېر دغه کار یې وکړو که نه څنګه کار یې وکړو ما ته وایي ورور یې لمې ما یاره جرګه پکې وکړو چې روغه ورته وکړو خو هغه یې روغه نه کوي دی ورسره ورور یې وایي زه روغه نه کوم ورسره ولې چې هغې تقریبا هغه جینۍ به هلته کې 40-50 هزار روپۍ میاشت اخېسته سرکاري ملازم او د دوی ملازمت هم خرې د دوی اوس چې کومې جینکۍ ملازمه دي په کوم فیلډ کې ملازمې دي که نه نو هغې فیلډ والا چې کوم افسران ښځې راشي که نه نو دلته صرف ورسره ګرځي دا نشته چې دفتر له لاړ شه او ډیپټي کوه وا کوه دا کوه نه به دوی له رینګ وشي چې یاره دا زنانه درغلې او دوی هلته کې ټول هر څه کې وګرځوئ سلام علیکم څنګه تاسو هم چکر له راغلی دا پکې څه شهید وکړو څنګه رانیږدې شه که نه دا خو هم دی زما خلی دی کلش و دغه دی مخکې به دوی په دې تابوتونو کې داسې کېښوده نو اوس داسې اورېدلي هم دی چې یاره اوس یې دوی خښیو په دې کم کټ کې چې راوړي نو دغه ورسره پرېږدي او یا دا جنډې چایشته دی که څنګه دا د کلاش کمیونټي دغه روایات دي دلته کس خښ کړی دی ورسره د هغه تولهیي بالښت
اوس دا نه پوهېږو چې دا جنډې سرې جنډې ورسره ولې لګولي دي چا ایشتې دی څه مقصد دی د دغې معلومات څوک شته دی هم نه دا خو ټول زموږ پښتانه راغلي دي دې ته هم دغه معلومات نشته دا وه په کلاش کې د کلاش مذهب کلاش کمیونټي چې کوم خلک دي دا د هغې قبرستان دی مشر وی چې پخوا به دلته په دغه تابوتونو کې خښول اوس یې په ځمکه کې خښوي بیا هم ورسره د هغې د مذهب روایات دي چې تلکاري وچه میوه تبر ګړۍ دا هر څه ورسره ږدي د هغې سوچ دا دی چې ځه دا به دې خوري چې تر څو پورې سفر نه اسان کړی خو اسلام څه وایي د مسلمانانو مذهب څه وایي الله دې دې ته هم هدایت وکړي چې اسلام راوړي اسلام طرف ته راشي او بهترین مذهب زموږ د مسلمانانو دی چې کله غم وشي اعلان وشي او د اعلان نه پس دعاګانې کوي خلک راځي د هغې نه پس جنازه وشي او د جنازې نه پس یې خاورو ته وسپاري دا د دې مذهب روایات و دا د دې مخبره وه د دې سره خپل خپرونه راغونډوم ما شهید خان شهید اجازت راکړي د الله په امان